بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د طریقة العصریه الدرس الثامن اتم سبق اتم نمبر درس ته او سبق نمبر 37 ته. په نن درس کې به مونږه مکالمه چې دا کنه خبر اترو ته وایي. یو دوه کسان یو بل سره خبرې اترې کوي، یعنی یو کس خبرې کوي بلې اوري، بیا هغه بل جواب ورکوي. چې کم کس اوري کنه اول یو کس خبرې وکړي، بل کس یې واوري، بیا چې کم خبره واوري د هغه د اولني کس له جواب ورکړي. نو دې خبر اترو ته یو بل نه سوال جواب کول، یو بل ته سوال جواب کول، یا دغه شان یو بل نه تپوسونه کول، بیا یو بل له جواب ورکول، دغې ته مکالمه وایي، خبرې اترې. اردو کې ورته باتچیت وایي یا گفتگو ورته وایي، گفتگو. ښه جي، اوس مونږ به دلته کې عربي راله راکړې ده، یو طرف ته عربي ده، یو طرف ته پښتو ده. نو عربی کې الفاظ راله راکړي دي، عربی کې راله جملې راکړي دي، مونږ په پښتو کې به هغه حل کوو او د هغې به یو طرف بل طرف ته جوابونه ورکوو. ټیک شوه جي. استاذن عرب وایي استاذ اخري حرف ساکن کوي، په مکالمه کې به اخري حرف همیشه ساکن کوئ. استاذ ته وایي. ټیک شوه. تلمیذ شاګرد ته وایي، طالب علم ته وایي. تلمیذ طالب علم ته وایي. نو دا استاذ اوس د شاګرد ته وایي یا ولدو، ولد الک ته وایي، الکه ای الکه، یا معنی ده ای، او ولدو الک ته وایي. یا دا استاذ د شاګرد ته وایي یا ولدو ای الکه. اوس ورته دا شاګرد جواب ورکوي نعم، نعم معنی ده جی 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 جی. یا سیدی، یا سیدی، یا معنی ده ای سید سردار ته وایي، محترم ته وایي، مشر ته وایي. او یا معنی ده زما، یا سید ای سردار، او سیدی زما سردار. یا متکلم معنی ده زما. نعم او جی 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 جی، یا سیدی زما سرداره، زما محترمه، زما مشره. ٹھیک شو جی. نو اوس دا استاذ تپوس کوي دی الک نه مسموکا، مسموکا دا اصل کې دی ما اسموکا، ما اسموکا. دا ما ځان لري، دا اسموکا بیل دی. ٹھیک شو جی. خو دلته کې باید د اسم دا حمزه دې ته حمزة الوصل وایي. نو دا دنه مخکې چې زبر زیر پیش والا حرف راشي نو دا حمزه بیا نه ویلی کېږي، نو دا میم به ډایرکټ د اسم د سین سره وتړي. نو مسمک، مسمک، مسمک. چې کله سړي نه تپوس کوي چې ستا څه نوم دی، نو بیا په رکاب باندې زبر وایي مسموکا، مسموکا، مسموکا. ستا څه نوم دی، ما معنی ده څه، او اسموکا ستا نوم، اسموکا ستا نوم. نو دا به مسموکا ستا څه نوم دی، مسموکا ستا څه نوم دی، مسموکا ستا څه نوم دی. نو اوس جواب ولا دا طالب ولا جواب ورکوي اسم، اسم اسم ته وایي، یا چې ورسره ولګي نو زما اسمي زما نوم، اسمي زما نوم. خالد، خالد دی، خالدون دی، نو اخري حرف به ساکن وي. خالد، اسمي خالد زما نوم خالد دی. مسموکا ستا څه نوم دی، اسمي خالد. مسموکا ستا څه نوم دی، اسمي خالد زما خالد نوم دی. اوس وایي کیف حالک، کیف حالک، کیف حالک. دا کاف به ساکن کې چې سړي ته وایي ستا څه حال دی، ته څنګه یې، نو هغه ته به وایي کیف حالک. او چې ښځې ته وایي ته څنګه یې، نو په دې کاف باندې به زیر وکړي کیف حالکی. نو حالکی دا د ښځې دپاره راځي، حالکه د سړي دپاره راځي. چې ته د سړي نه طالب نه الک نه تپوس کوې نو بیا به وایي کیف حالکه، کیف حالکه. نو دلته کې موږ وایو ستا څه حال دی، ستا څه حال دی، یا ته څنګه یې، ته څنګه یې. کیف حالکه ته څنګه یې، کیف حالکه ته څنګه یې. موږ شارټکټ وایو، مختصر یې وایو کیف حالکه ته څنګه یې، کیف حالکه ته څنګه یې. نو طیب، طیب، طیب. خ، خیم، خیم. والحمدلله، والحمدلله. خیمه، والحمدلله. طیب، طیبون، طیبون. نو وقف پې کوه، طیب دا با ساکن کا، طیب. خ، والحمدلله. یا دا جواب ورکا. ٹھیک شو. الحمدلله خ حال دی، الحمدلله خ حال دی. یا خیم، یا داسې وایه د کیف حالکه ته څنګه یې. نو ته د طیب والحمدلله جواب هم ورکولی شي، صرف طیب هم ورته ویلی شي، صرف والحمدلله الحمدلله هم ورته ویلی شي، او داسې هم ورته ویلی شي انا بخیر، انا بخیر والحمدلله. انا بخیر، انا معنی ده زه بخیر په خیریت سره یم، خیمه الحمدلله. انا بخیر الحمدلله. د کیف حالک ته دا جواب هم ورکولی شي انا بخیر الحمدلله، زه خیمه الحمدلله. یا داسې جواب هم ورکوي بخیر الحمدلله، خیریت سره یم الحمدلله، خیریت سره بخیر الحمدلله، بخیر الحمدلله. یا داسې وایه انا بخیر الحمدلله. ٹھیک شو.
نو طیب والحمدلله ویل شي د کیف حالک د کیف حالک په جواب کې ته ویل شي طیب والحمدلله صرف طیب هم ویل شي صرف الحمدلله هم ویل شي داسې ویل شي کیف حالک انا بخیر والحمدلله انا بخیر والحمدلله او صرف داسې ویل شي بخیر والحمدلله بخیر والحمدلله کیف حالک ته څنګه بخیر والحمدلله یا انا بخیر الحمدلله داسې ویل شي اوس دا استاد تپوس کوي د شاګرد نه من معنا را څوک دی رب ته وایي او کاپ معنا را ستا من ربک ستا رب څوک دی من ربک ستا رب څوک دی من ربک دا اصل کې دی من او ربک نو دلته تجوید یوه قاعده استعمالیږي حروف یرملون نه د نون ساکن نه پس یرملون نه یو حرف راشي نو دا نون ساکن بیا نه ویل کېږي دا مخکې حرف چې دی دا د روسي حرف سره یرملون هغه حرف کې مدغم شي نو دا مونږ بیا وایو من ربک من معنا د څوک دی ربک ستا رب ربک ستا رب چې سړي نه تپوس کوي نو هغه ته به وایي ربک او که ښځې نه تپوس کوي هغې نه به وایي ربکي دې نه پس درس کې به دې نه وروستو درس کې به انشاءالله په 38 نمبر درس کې به بیا مونږ د جینۍ نه تپوسونه کوو هغې ته به مونږ وایو من ربکي ستا رب څوک دی دلته د طالب نه تپوس کوي استاد من ربک من معنا د څوک دی ربک ستا رب ربک رب مضاف کاف مضاف الیه کاف ضمیر مضاف الیه من ربک ستا رب څوک دی من ربک ستا رب څوک دی ربی الله رب او دا یا معنا ده زما ربی زما رب الله الله دی ربی الله ربی زما رب الله الله دی نو ته به داسې وایې ربی الله زما رب الله دی ربی الله زما رب الله دی اوس استاد تپوس کوي من رسولک ستا رسول څوک دی ستا رسول څوک دی ستا پیغمبر څوک دی ستا نبی څوک دی من رسولک نو دا کاف به ساکن کې من رسولک ستا رسول څوک دی من رسولک ستا رسول څوک دی نو رسول ته وایي او دا یا ضمیر متکلم چې ورته راولګي دی معنا زما رسولی زما رسولی زما رسول محمد صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم دی رسولی زما رسول محمد صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم دی رسولی زما رسول محمد صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم دی ٹھیک شو جی اوس ته استاد د طالب نه تپوس کوي ما دینک ما معنا د څه دی کم یو دی څه دی ما دینک دین معنا د دین او کاپ معنا د ستا دینک ستا دین ما دینک ستا دین څه دی کم یو دین دی یعنی ډیر دینونه تیر شوي دي ډیر ادیان دي یعنی دین اسلام دین قادیانیت دین عیسیت دین یهودیت داسې نور دینونه تیر شوي دي نو ستا دین څه دی ما دینک خو عرب بیا د آخري حرف ساکن وایي نو ما دینک ستا څه دین دی ستا دین څه دی نو دین او یا ضمیر متکلم چې ورسره ولګي نو معنا د زما دین الاسلام اسلام دی دینی الاسلام زما دین اسلام دی دینی الاسلام زما دین اسلام دی دینی الاسلام زما دین اسلام دی ما کتابک ما معنا د څه دی کتاب ته کاپ معنا د ستا ما کتابک ستا کتاب کم یو دی څه دی ستا کم یو کتاب دی تورات دی زبور دی انجیل دی قرآن مجید دی نو ما دینک ما کتابک ستا کتاب څه دی ما کتابک ستا کتاب څه دی نو ته به ورته کتاب ته وایي او یا ضمیر ورسره ولګوه نو زما کتابي زما کتاب نو ته به اوس داسې وایي کتابیل قرآن الکریم زما کتاب قرآن کریم دی کتابی القرآن الکریم زما کتاب قرآن کریم دی اوس دا استاد تپوس کوي ما قبلتک قبله قبلې ته وایي او که معنا د ستا او ما معنا د څه ده کومه یوه ده نو ما قبلتک ستا قبله څه ده ستا قبله کومه یوه ده ستا قبله څه ده استاد تپوس کوي ما قبلتک ستا قبله څه ده ما قبلتک ستا قبله څه ده ستا قبله څه ده ما قبلتک ستا قبله څه ده نو قبلتی قبلې ته وایي او تی معنا ده زما قبلتی دا تا سره چې یا ضمیر ولګېده نو دا د متکلم ده قبلتی زما قبله الکعبتو کعبه شریفه ده کعبه معظمه ده نو قبلت الکعبتو زما قبله کعبه شریفه ده اوس دا استاز
د دې شاګرد نه تپوس کوي ما معنا د ما معنا د څه او اسم معنا د نوم او دولت ملک ته وایي او کاپ معنا د ستا نو مسمو دولتک مسمو څه نوم دی دولتک ستا د ملک ګورئ یو دولت دی دولتون نو دولت چې دی دا ملک ته وایي ملک ټیک شوه یو بلد دی بلدون دی عرب وایي بلد نو بلد ښار ته وایي هرې ښاریې ته شهر ټیک شوه جی شهر نو دولت ملک ته وایي او بلد شهر ته وایي ښاریې ته وایي لکه چارسده پېښور مردان نوخار داسې ورپسې ځه نور ښاریې نو هغې ته بلد وایي او دولت پاکستان دولت هندوستان دولت بنگلادیش دولت سعودي عرب ٹھیک شو داسې دولت ملک ته وایي نو دلته کې استاد د شاګرد نه تپوس کوي مسمو دولتک ستا د ملک څه نوم دی مسمو دولتک مسمو د دې اسم دا حمزه به نه وي د الف به نه وي دا به بس ځان نه پاتې شي د دې میم سره به د اسم دا سین میلاو کوي مسمو دولتک ستا د ملک څه نوم دی مسمو دولتک ستا د ملک څه نوم دی نو ته به ورته اسمو دولتي اسم معنا د نوم دولتي زما د ملک اسمو دولتي زما د ملک نوم باکستان دی باکستان اخیری نون به ساکن کی نو اسم دولتی باکستان که څوک د افغانستان دی به وایي اسم دولتی افغانستان او څوک د هندوستان دی هغه به وایي اسم دولتی هندوستان څوک د بنگلادیش دی هغه به وایي اسم دولتی بنگلادیش ٹھیک شو جی څوک چې د کم ملک دی نو هغه به ورسره د پاکستان په ځای باندې هغه خپل د نوم د ملک نوم ولیکي ٹھیک شو نو مسمو دولتک ستا د ملک څه نوم دی اسم دولتي پاکستان زما د ملک نوم اسمو معنا د نوم دولتي زما د ملک دولت ملک او دولتي زما د ملک دا یا چې ورسره ولګې که نه یا دې لاندې زه دا دوه نقطې هم کومه ستاسو دپاره بیا اسانه وي ٹھیک شوه اسم دولتی اسم معنا د نوم دولت ملک او یا چې ورسره ولګې دولتي زما ملک اسم دولتي زما د ملک نوم پاکستان دی پاکستان په عربۍ کې دا پا نه لیکلی کېږي دا پی نه ده پی دا درې نقطو والا پی دا په عربۍ کې نه لیکلی کېږي نو چې کومه پی وي هغه به بی ویلی کېږي ښه داسې به بی ویلی کېږي نو پی په ځای به بی ویلی کېږي نو اسم دولتي پاکستان زما د ملک نوم پاکستان دی زما د ملک نوم پاکستان دی نو دا زموږ سره د الدرس الثامن مکالمه کې اول چې استاز د شاګرد نه تپوس کوي بیا به استازه د شاګردې نه تپوس کوي انشاءالله په بل درس کې نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام